السلام علیکم. زه غفران الله یم. اهم خبرونه تاسو خبرو چې د سوات پولیس سپهسالار شفیع الله ګندافور د اختر د شپې په هکله یو اهم پیغام ولسته جاری کړی او ویلي دي چې په چاند رات هوایي فایرینګ کوونکو والا شپه به په حوالات کې وي. دغه پیغام هغوی په یو ځانګړي ویډیو کې د سوات ولس ته خپر کړی او ویلي دي که چا د اختر په شپه هوایي فایرینګ وکړو نو د اختر شپه به په حوالات کې کوو. په دغه هکله به نور تفصیل اخلو د خپل همکار حارث خان نه. جی حارث خان ډي پی او سوات ولس ته نور په خپل پیغام کې څه ویلي دي او دا راته وایي چې هوایي فایرینګ نه نور څه نقصانات کیدی شي. ډیره مننه غفران الله خان. تیره ورځ کې ډي پی او سوات شفیع الله ګندافور صاحب چې دی هغه په ویډیو پیغام کې دغه وینا کړې وه که چېرته په چند رات باندې چا هم هوایي فایرینګ وکړو نو موږ به هغه زر تر زره هغه ملزمان به ټریس کوو او هغه به موږ جیلونو ته لیږو. د هغو د اختر خوشحالیانې چې کوم دي هغه به په جیل کې هغو دغه هم ووایي که چېرې ستاسو په خوا او شا کې داسې څوک هم وي چې هغه هوایي فایرینګ کوي یا نور داسې اللیګل اکټیویټیز کوي چې د هغې نه نقصانات جوړېدی شي نو موږ ته تاسو په ټایم باندې وینا کوئ او موږ به د هغو خلاف کارروایي کوو. زه به دغه هم ویم که چېرته د اختر په شپه باندې د خوشحالۍ شپه په دغه باندې موږ هوایي فایرینګ کوو او د هغې د وجې چې دی د چا بېګناه چې دی د هغه ژوند چې دی هغه ضایع شي او د هغه ژوند ختم شي نو موږ له پکار دی چې موږ په داسې موقعو باندې د هوایي فایرینګ نه مخنیوی وکړو او موږ داسې کار ونه کړو. زه به دغه هم ویم که چېرې موږ په 250 او په 60 روپۍ باندې 260 روپۍ باندې یوه ګولۍ اخلو او هغه بیا موږ ضایع کوو په هوا کې او د هغې نقصان هم جوړېدی شي نو که دغه روپۍ چې کم دي دا موږ د یو ماشوم یا په یو کور کې یا په محله کې داسې یتیمانانې بېوسه خلک چې د هغو څوک نه وي او په هغې باندې موږ هغو له جامې والو پیزار واخلو نو کم از کم د هغو هغه اختر چې کوم دی هغه به په خوشحالو کې شي. نو دغه بیا هم ډي پي او سوات دغه خبره وینا کړې وه چې په داسې موقعو باندې که چا هم فایرینګ وکړو موږ به یې زر تر زره ټریس کوو او موږ به یې د هغو اختر چې کوم دی هغه به په جیلونو کې کوو. ډیره زیاته مننه تفصیلاتو راکولو حارث خان.